السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه ستاسو ورور ستاسو ملګری انیب خان الخیر بنسټ سعودي عرب داړه دا وخت موجود یم په ضلع مردان روډیا جدید کې. یو څلور یتیمانې ماشومانې دي، د هغې پلار نشته، ورور نشته. الخیر بنسټ سعودي عرب داړه کې اطلاعات او نشریات د قومي عثمان خیل اتحاد رحمان الله عثمان خیل په لاس باندې دغه 7000 روپۍ مونږ له راکړ. 5000 روپو مونږ دغه یتیمانو له د اختر دپاره سامان واغستل او دغه 2000 روپۍ به مونږ انشاءالله دوی ته ورحواله کوو. د عثمان خیل الخیر بنسټ په سعودي عرب کې چې کوم نوجوانان دي، سید محمد بریال عثمان خیل، عمر بریال عثمان خیل، نورزمین خان عثمان خیل غرنی وغیره، نو هلته کې دغه هلې ځلې شروع کړي دي چې په کوم ځای کې یتیمانانې بېوسئ د هغې دپاره دوی مرستې کوي. دغه مرستې نن دلته کړې ده او جان کې دې ورته الله تعالی برکت واچولی دي. خیل الخیر بنسټ چې کوم ملګري مرکزي سکرټري اطلاعات او نشریات د قومي عثمان خیل اتحاد رحمان الله عثمان خیل په لاس باندې 7000 روپۍ الله عثمان خیل صاحب موږ راکړې. ټول ناست دي، هغه سره یو څو خبرې وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وروره نامه دې څه ډول کوم دی سره تعلق ساتي؟ نامه مې محمد ده، یم د مردان اوسېدونکی روډیا جدید. دغه یتیمان ماشومان دي، د دې باره کې راته ووایئ دا مستحق دي مستحق نه دي؟ دا ماشومان دي، دا مستحق دي، پلار یې مړ دی، څلور یتیمانان دي، نور کور کې څوک نشته، دغه څلور پنځه یتیمانان جنکۍ دي، نور هېڅ څوک یې نشته، دې حقدار دي. قومي عثمان خیل الخیر بنسټ دغه تاسو ته 7000 روپۍ راغلي وي، هغې کې موږ د 5000 روپو دغه ماشومانو له د اختر سامانونه واغوستل. دا 2000 روپۍ موږ ته انشاءالله درکوو د هغه یتیمانو ماشومانو لپاره. دا 2000 روپۍ تاسو ځان سره کړئ د هغه یتیمانو ماشومانو لپاره. هغه یتیمانو له 2000 روپۍ د هغه یتیمانو ماشومانو لپاره د 5000 روپو دغه یتیمانو لپاره دغه جامې پیجامونه دغه سامانونه واغوستل. دغه حل وزرو ته په کوم نظر وګورئ؟ په دواګانو کې د الله نور هم کامیاب دي چې د کامیاب کړي ټولو سره، او یم چې نور هم مخکې شي چې کاروبارونو کې خدای برکت واچوه، مخکې ته هغه راځي او دوی له خدای امت ورکوي او هغه ډېر دواګانې ورته کوئ. د الخیر بنسټ دغه رونه همیش دپاره دغه یتیمانانو بېوسو خلکو سره امدادونه کوي او دوی له ډېرې دواګانې کوي او چې الله تعالی دوی له نور وس ورکړي چې هم د نورو یتیمانانو بېوسو خلکو هم سهاره جوړه شي. انشاءالله دواګانې به ټول کوو که خیر یې مونږ هم ورته کوو. مسافر دي، الله دې په خپل کامیاب کړي، خدای روزګارونو کې برکت واچي چې دې خوا د غریبانانو هغه کوي او امداد کوي، نو الله دې پکې نور کامیاب کړي. قومي عثمان خیل الخیر بنسټ دغه اداره همیش د یتیمانانو بېوسو لاچارو خلکو سره امدادونه کوي. الله تعالی دې دوی له په مال حال کې هم برکت واچوي، الله تعالی دې دغه اداره نوره هم کامیابه کړي چې دغه نورو یتیمانانو ماشومان
ماشومانو سره هم دوی امداد کوي د خپل ځان ډېر زیات خیال ساتئ د هغه خلکو خیال وساتئ چې د کوم خلک د ځان په خپله خیال نشي ساتلی. اوس د خپل کیمرامین موسی خان سره اجازت. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.